بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال فاروقي او تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل هیلث ایجوکیشن. ناظرین، نن سبا مونږ په فیټي لیور ډیزیز باندې دا وی لاګز اپډیټډ سیریز کې بحث کوو د فیټي لیور مختلف امور باندې. په مخکې ویډیوز کې مونږ دا ډسکس کړه چې فیټي لیور ډیزیز څه شی دی، دا څنګه جوړیږي او د دې شروع علامات څنګه دي، یعنی څنګه مونږ ته پته لګیدی شي چې فیټي لیور ډیزیز جوړ شوی دی او د بیماری پیدا شوی ده. نن په ویډیو کې به مونږ دا ډسکشن کوو، مونږ دا بحث وکړو چې د فیټي لیور ډیزیز پیچیدګیانې څه دي یا دا څه مسلې کولی شي او که په وخت علاج ونه کړي دا انسان ژوند ته څه نقصان رسولی شي. ناظرین، فیټي لیور ډیزیز شروع کې خو په جګر کې صرف وازګه، غوړ یا چربي جمع کیږي او که سړی خوراک ټیک نه کي، ورزش شروع نه کي او خپل ژوند طریقه یا د ژوند تیرولو طریقه بدل نه کي، نو ورو ورو دا چربي چې کومه ده، دا غوړ چې کوم دي چې کوم په جګر کې جمع کېدل شروع شوي دي، دا په جګر کې سوزش پیدا کی او دې سوزش ته موږ په میډیکل ژبه کې سټیټو هیپاټایټس وایو. او د دې سټیټو هیپاټایټس نقصان دا دی چې وخت سره سره جګر کې چې دي داغونه پیدا شي او جګر چې دی هغه سخت شي. جګر کې چې کله سختی راځي نو دې ته لیور فایبروسس وایو او آخر طور باندې جګر وړوکی شي، بالکل وچ شي او دې ته بیا موږ لیور سیروسس وایو. لیور سیروسس چې کله جوړ شي نو د جګر چې کوم خپل افعال دي، خپل کارونه دي، هغه نشي کولی. د مین کار دا دی چې دی چې څومره خورو هغه میټابولیزم کوي، د هغه نه انرژي پیدا کوي، هغه سٹور کوي، هغه نشي کولی. د دې بل یو عام فنکشن یا ډېر ضروری کار دا دی چې څومره د زهرجنې مادې بدن ته د خوراک په ذریعه ځي د هغه صفا کوي، د وینې د هغې نه صفا کوي، نو دی هغه صفا کولی نشي، پروټین نشي جوړولی او شوګر کنټرول کول هم دی پرېږدي. چې کله لیور سیروسس ایډوانس شي یا دا کوم د جګر چې کوم کارونه دي دا چې کافي طور باندې کمپرومایز شي، نو څه کېږي چې په خېټه کې اوبه جوړې شي چې هغې ته موږ اسایټس وایو. داسې کس په خپې کې هم پړسوب راشي، هغې ته موږ ایډیما وایو. د وینې الټی پې ولګي، هغې ته موږ ویریسیل بلیډینګ وایو. او دا داسې سټیج دی چې په دې سټیج باندې د لیور ټرانسپلانټ ضرورت راځي. د دې خېټې کې اوبو، د خپو کې پړسوب، د وینې الټي او نه علاوه یو بل هم پیچیدګي ده چې داسې مریضان عموماً هغوی باندې ګنګسوالی راشي، په دوی باندې بېهوشي راشي او دې ته هیپاټیک انسفالوپاتي ته وایي. دا څومره چې 4-5 پیچیدګیانې ما تاسو ته ذکر وکړو، د ټول پیچیدګۍ چې کومه پیچیدګي یو ځلې راشي دا پکار ده چې د سړي جګر بدل شي. یو بل خطره چې هغه د دې 4-5 پیچیدګیانو نه ډېر زیاته خطرناکه ده، هغه ده د جګر کینسر یا د جګر سرطان. او موږ دا کتلې ده چې د سرطان، جګر سرطان چې کومې وجې دي هغې کې هیپاټایټس بي دی، هیپاټایټس سی دی، الکوهول دی. خو نن سبا د فیټي لیور دا ډېر عام وجې جوړیږي یا د دې له وجې نه موږ ته د لیور کینسر مریضان باقاعدګۍ سره راځي او تقریبا هر هفته کې یو څو مریضان موږ سره د لیور کینسر راځي چې هغه د جګر چربۍ له وجې نه لیور کینسر جوړ شوي. دې لپاره دا ډېر ضروري ده چې چا مریضانو فیټي لیور وي نو هغه د باقاعدګۍ سره خپل الټراساوند کوي، خپل فایبروسکین کوي او د وینې څه ټسټونه دي کوي چې پته لګي چې آیا خدا نه خواسته داسې کس کې په جګر کې چېرته غوټه یا کینسر خو جوړ شوی نه دی. یو بله اهم خبره چې هغه تاسو په دې ځان پوه کړئ چې فیټي لیور ډیزیز دا صرف د جګر بیماری نه ده، بلکې موږ کتلی دي چې فیټي لیور ډیزیز مریضانو ته عموماً نور بیماریانې هم لګېدلې وي او هغه دا ټولې بیمارۍ لاس په لاس په یو وخت کې په مریض باندې موجودې وي. د هغې بیماریانو کې شامل دی شوګر بیماری، موټاپا، غټوالی، بلډ پریشر او د کولیسټرول سیوایي. او دا شوګر، بلډ پریشر او په وینه کې د کولیسټرول د چربي مقدار زیاتېدو له وجې نه په داسې کسانو ته د زړه دورې خطر شي او فالج خطره هم ډېره زیاته شي. نو ناظرین، څنګه چې ما وویل چې
چې فیټي لیور چې دی دا صرف د جګر بیماری نه ده بلکې دا د ټول باډي لپاره یو الارم دی، یو خطرې ګنټي ده چې د دې چا چې فیټي لیور وي نو هغه ته یره وي چې دله شوګر اوس نه جوړیږي با که بلډ پریشر نه جوړیږي با که د دې زړه کې مسله نه خدای مکه د زړه مسله هم جوړې دی شي، د کولیسټرول هم سیوا کې دی شي او د فالج خطر هم کې دی شي او جګر کې خو ماته تاسو ته وایي چې سیروسس جوړې دی شي او د سیروسس مختلف پیچیدګۍ جوړې دی شي. نو دې لپاره ضروری دی چې چا فیټي لیور وي یو خو د هغه د دې خپل لایف سټایل چینج کړي، د خپل خوراک کې د تبدیلی راولي او بل دا دی چې دې کې که د ګولو ضرورت هغه تر پیخي یو ډاکټر وایي چې د ګولو ضرورت شته نو هغه خپلې ګولۍ شروع کړي. ان شاء الله په راتلونکو ویډیوز کې به مونږ دا بحث کوو چې فیټي لیور چې دی د دې تشخیص په وخت باندې تشخیص څنګه ممکن دی او د دې علاج څه طریقې دي او د علاج څنګه کولی شي. نو ناظرین د خپل صحت خیال ساتئ، باقاعدګۍ سره خپل چیک اپ کروئ او یو هیلدی لایف سټایل اپناو کې ځکه چې هیلدی لایف سټایل نه صرف دا چې تاسو جګر د چربۍ نه بچي بلکې تاسو ټول صحت ټول جسم هم صحتمند وي او د مختلف بیمارونو بچ کیږي. ان شاء الله ملاویږو به راتلونکي ویډیو کې چې کله به موږ ډسکشن کوو د فیټي لیور تشخیص څنګه دی او د دې علاج څنګه کېدی شي. تر هغې وخت پورې زه ستاسو نه اجازت غواړم، خپل ځان خیال وساتئ. خداحافظ.